د سهار مونږ مو کور طرف ته روان وم چې مې که زموږ د کوڅې مخې ته یو درې څلور مېلمانه غوا یې ګاډي ته خېجوله. هغه ډېر زیات ټوپونه وال، زه پې د پاسه رالم. هغه ما تاسې نه نېغ کتل، ما پې داسې په مزه غوندې لاس راکړ نو ټوپونه یې بس کړه. هغه مېلمه ته مې ته رایې خو جلب مې ته واغېشت او ګاډي ته مې چک ورکړ نو بس غوا په یو ټوپ باندې ګاډي ته وخته. هغه مېلمانه هم خوشحاله شو، زما یې شکریه ادا کړه. بس روان شو لاړ. زه کوڅه کې روان وم کور طرف ته، وړه کې مې دا سوچم کو ما یو مونځ وکړو او زبرګي در کې راله. د ځانه ډېر زیات متاثر وم چې کور ته لاړم. مور مې کلو کړو نو مور مې غولي کې ناسته او جړلې. ما ورته ویې بېبي ته ولې جاړې په سهار وختي؟ ما ته یې بچې وی غوا چا پټه کړه؟ یاره ما وی چې اوس وجاړم خو وخاندم. په خپله لاسه مې غوا وخېجوله ګاډي ته خپله. نو غوا زه وپېژندم خو ما غوا ونه پېژنده.